جی قاری صاحب تقریبا دا جومات څو ایریا کې مشتمل ده؟ په څو ایریا باندې؟ څو کناله دي؟ څو مرلې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مونږه اول د محترم قاری عمر رحمان صاحب شکریه ادا کوم. په دې وخت کې مونږه مدرسه تحسین القرآن هغې په پلاټ کې ولاړ یو. دا څومره دی چې تاسو ته ښکاري دا 7 کناله ځای دی. ټول په 7 کنالو کې 2 کنالو کې مونږه جامع مسجد 2 چته د هغې تعمیر شروع دی او انشاءالله د هغې نه پس بیا ډېره لویه جامعه شاته په دې طرف باندې د هغې نقشه تیاره ده. انشاءالله کار شروع کوو. په دې وخت کې جومات کومه حصه ده نو 2 کناله تقریبا هغه کې د جومات تعمیر روان دی. دا 2 چته جومات به انشاءالله 2 چته انشاءالله جومات دی او دا کومه نقشه تیاره شوې ده تقریبا 3 نه 4 کروڑه پورې دا د دې تخمینه لاګت دی. جی قاری صاحب تقریبا څو تخمینه؟ 3 سے 4 کروڑ 3 سے 4 کروڑ تک. او دې چې مثلا څوک راځي یا تاسو سره رابطه کوي نو دا د سره کومه ایریا لګي دی علاقې کې خوا وشوه؟ دا محلي وقوع د دې چې کوم نه دا ډېر دغه ځای دا رینګ روډ دی. جی د ګوجرو غړی رینګ روډ دی. په دې ځای کې نه 1 کیلومتر مخکې ملاکن روډ دی او د شا طرف ته چې دی نو زمونږ کوم سوات موټر وې ده. جی بالکل. هغه سیټ نه د دې کاټلنګ دی صوابۍ او دغه علاقې ټول دې طرف ته پرتې دي. دې طرف ته تخبایي ده ګوجرو غړی ده او بیا مخکې تاسو عوامو ته زموږ په دې کلیپ په ذریعه څه پیغام ورکول غواړئ چې اوسه پورې څومره خرچه وشوه او مزید تاسو ته لکه دې وخت کې چې کوم کار جاري دی نو فی البدی لکه څه شي ضرورت ده؟ جزاکم الله خیرا. مونږه خو دا ځای اخیستی و تقریبا 1 کروڑ 23 لاک روپۍ دا د ځمکې قیمت الحمدلله هغه پوره شوی دی. د هغې نه پس چې کومه نقشه تیاره شوې ده په نقشه کې بیا د جومات په نقشه باندې کار روان دی. په دې وخت کې دې وخته پورې تقریبا 35 لاک روپۍ 30 نه 35 لاکه پورې هغه په دې لګېدلې دي او پوره نقشه چې کوم ده نو 3 نه 4 کروڑ پورې انشاءالله د هغې تخمینی لاګت دی. او په دې وخت کې مونږ ته د میټیریل زیات ضرورت دی. هغه کې خاص کر سریه او دغه شانتې سیمټ او باجري شګه خښته او د هغې نه علاوه د مزدورانو کومه دیاړې ده نغد صورت کې د دې ټولو شیزونو مطلب دا ده چې په دې وخت کې ضرورت هم دی او کار روان دی انشاءالله. امید دی د الله تعالی. جزاکم الله خیر.